کوز در کې تیاړی سفري ملک احمد بابا ریسټ هاوس کې د یوسفزي ادبي دوستان د سوري لاندې عباسي یوسفزي په مشرۍ کې د یوې غونډې او موسیقۍ ماښام د سفري ملک احمد بابا ریسټ هاوس مخامخ تاسو ګورئ چې فاروق خان چې کوم دی خپل طبله روانه د جوړۍ منګې او دا واحد فنکار دی چې دی چې کوم دی نو د منګي وهلو سره چې کوم دی نو په خپله لکه تعلیمي نشته دی خو دومره غزلې ورته یادې دی سندره هم وایي غزله هم وایي نظمونه هم وایي ورسره رویدار باچا چې کوم دی نو په رباب باندې ناست دی محفل دی او ماخوستنی دی او دا ورسره چې کوم دی نو دې طرف ته تاسو ګورئ او دې سره زموږ سره ستر د پښتونخوا ستوری د پښتنو ترجمان عباسین صاحب یوسفزی چې کوم دی نو ناست دی بلکې دا ټول پروګرام د ده په درناوي کې چې کوم دی نو راجوړ شوی دی عابد چې دی هم د دې زیږي زموږ مقامي د مینې سره تعلق ساتي او ډېر ستر شاعر دی د ادب یو بل مینهوال شهاب د جنګو ورسره بیا چې کوم دی نو دا ملګری دغه شانتې د شاه عالم بابا نوم واخله لکه خپل ته رحم کریم گوهر علی گوهر جی شیر بہادر آفتاب شیر بہادر آفتاب سید الله جی طاهر جی دا ملمانه دي موږ سره دوه باسین صاحب ملګري خاله کوم ځای نه راغلي پېښور نه دا د عباسین صاحب سره چې کوم دوه درانه ملګري دي کوم دا ووایي چې دا نننۍ ماخوستنۍ موږ د دې په نوم کوو نو به هر حال تیاری روان دی او فاروق استاد او رویدار استاد زمونږ د علاقې ستر فنکاران دي د زمانو راسې لګیا دي د خپل هنر سره ځان تړلی دی او ولسي رنګ خپل ژوندی ساتلی دی رباب او منګې او د دغه منګي نه د طبلې په شان اواز هم راوځي او د دې نه د ډول په شان اواز هم راوځي او خپل اواز هم شته نو دا ده چې دا د دې دواړو استادانو ډېر لوی کمال دی چې ځانګړی رنګ لري د عباسین صاحب د زرینو خیالاتو نه پس رویدار باچا او فاروق سوی تاسو واورئ وقت بخلك ترنا خلا ورما
ستا پکې سکار دی خو بس خوب مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوب مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوب مې دی او درد یې که غبار دی خو بس خوب مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوب مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوب مې دی ژوند ته د پوښتل په سترګو ګورمه 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 څه زړه چاودې کار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی او درد یې که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی مونږ دا باسنده غړي تږي یو 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 او ساجب ناتار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی او درد یې که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو دي بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو دي بوراګانو دسپلو لمنې ناسې بوراګانو دسپلو لمنې ناسې بوراګانو دسپلو لمنې ناسې د ګلونو قافلې ګنې پتلو دي یا د سترګو سیلابونه په خدو دي یا د سترګو سیلابونه په خدو دي بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو دي بیا د سترګو سیلابونه په خدو
معصومان سم کتلې د کتو دې یا د سترګو سیلابونه د خطو دې یا د سترګو سیلابونه د خطو دې بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دې یا د سترګو سیلابونه د خطو دې یا د سترګو سیلابونه د خطو دې توپاک مکې خړو نشوي ازاما توپاک مکې خړو نشوي ازاما توپاک مکې خړو نشوي ازاما ډېرې وینې مې ورکړې په زړګو دي دا د سترګو سیلابونه د خطو دي بیا د سترګو سیلابونه د خطو دي بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه د خطو دي بیا د سترګو سیلابونه د خطو په شاړو شاړو دشتو باندې راوله ګلونه د دود مخه نه لرګه د سپېره سپېره ګردونه په شاړو شاړو دشتو باندې راوله ګلونه د دود مخه نه لرګه د سپېره سپېره ګردونه فضا په خوشبویو باندې رنګینه موتر کا فضا په خوشبویو باندې رنګینه موتر کا او چې مستې مستې جونه ورته وباسي زیلونه چې مستې مستې جونه ورته وباسي زیلونه د دود مخه نه لرګه د سپېره سپېره ګردونه په شاړو شاړو دشتو باندې راوله ګلونه د ژوند نه کلتونه پریشانه غم ځپلې د ژوند نه کلتونه پریشانه غم ځپلې پریشانه غم ځپلې ساقیا سیخونه غواړم په جام پسې جامونه ساقیا سیخونه غواړم په جام پسې جامونه د دود مخه نه لرګه د سپېره سپېره ګردونه په شاړو شاړو دشتو باندې راوله ګلونه
د منډیو تر بابا غسازونه د خپل د منډیو تر بابا غسازونه د دو د مغن لرکن د فیرس پیل کړدونه په شاړو شاړو دشتو باندې راواله ګلونه आजादा कचने दे कसिंदना तजाकुना आजादा कचने दे कसिंदना तजाकुना तदो तमखन लड़का दफेस पेरा करदुना तदाड़ तचको बंदरा वाला गुलूना दलते
جودانه قدر یو لال پکې پیدا شي نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی نو دا مال څوک بل فاروق استاد را پیدا کی کنه د په شان دی بل څوک را پیدا کی مال څوک رویدار استاد را پیدا کی دوی چې کم سخت حالات په هغې کم دوی د خپل هنر سره ځان تړلی ساتلی ټول مثبت جذبې وي ټول د محبت او د مینې او د الله تعالی سره د نزدېکت او د انسانانو سره د مینې او د فطرت د حسن او د یو بل سره د تعلق او د دې څیزونو خبرې او د دې نه پس چې تاسو هر څه دعا غواړئ نو قبلیږي دعا وغواړئ او دغه شان دا ټول محفل پای ته ورسېد